ګرانو کتونکو دغه ورور امین جان یو تکړه سوشل ورکر او بس انسان په یو حال کې نه وي. اکسیډنټ یې وکړو، اکسیډنټ سره چې کوم دی نو معذوره شو. دغه فاونډیشن ته راغلی څه وینې امین جانه دلته کې؟ علف خان به هډومبې خو ستاسو شکریا ادا کوو. الحمدلله ستاسو چې علف خان فاونډیشن په نوم باندې چې کوم دی کم دغه دی چې فاونډیشن دی، یقینا د ډیرو ارسو نه چې کوم دی مونږینو د ډیرو کلونو نه تاسو د غریب ولس اواز جوړ شوی او د غریب ولس خدمت کوئ. په دې کې به چې کوم دی اکثر تاسو ګیله کوئ چې مونږ پسې خلک په کمنټسونو کې چې کوم دی کنزل کوي هغه کوي. تاسو چې کوم دی خپل سفر چې جاري ساتئ، دا به څوک پسه وي څوک پسه وي. الحمدلله ستاسو خدمات د ولس نه د مخې نه چې کوم دی پټ نه دی. مونږ وختن په وختن ستاسو د فاونډیشن د اکټیویټیز ګورو، الحمدلله مخ په وړاندې دی او هغه ورځ چې کوم دی لرې نه ده چې انشاءالله د دې غریبو دعا دا به انشاءالله یو ورځ چې کوم دی رنګ راوړي او انشاءالله د ذله 400 ټول غریب ولس به چې کوم دی انشاءالله ستاسو ماته خوي او ستاسو به اپریشیټ کوي. امین جان دغه خلک خو ته وینې کوم قسم خلک را روان دي؟ یاره علف خان صاحب چې مونږ وګورو یقینا د لیدو او د نه لیدو ډیر فرق دی. دا کوم خلک چې ابجیکشن کوي، اعتراضات کوي چې یاره د خپل خاندان خلک چې کوم دی راغونډ کړي دي یا د هغه کړي دي، نن چې ما کوم ولس ولیدو یقینا دا په غم کې ککړ خلک دي، دا چې کوم دی درمن خلک دي او د دوی هغه دیالمار خلک دي. یقینا دا باران تیر شو، په دې کې چې کوم دی خوارانو ته به دوه درې ورځې دیالیم دي میلاو شوی، خو چونکې د مجبورۍ نه راغلي دي او دا مونږ شکر ادا کوو چې الحمدلله زمونږ په ضلع 400 کې د علف خان صاحب په شان یو هستي شته چې عمر له د غریب ولس اواز جوړ شوی دی او د ولس د غریب ولس په غم کې دلدېدلې چې کوم دی راپاسېدلې دی او غریبو سره مرسته کړې ده. ګرانو کتونکو هر څه الله کوي، انسان بس یو کار به سي نه د چا نه تمه کوو، تمه یو د الله نه کوو، نه په چې احسان کوو نه د چې احسان اخلو. الحمدلله الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی چې د داسې وخت کې په ټوله ضلع 400 کې 40 غنټې چې کونډه رالیږي رانه به خالي لاس نه ځي، خو هغه په چټاکې غټې رو جوړي او خوړو غوړي وړي، خو څه به وړي د دې ځای نه. دا اعزاز الله پاک چې کوم دی نو علف خان شیرپول ورکړی دو. الله ډېر زیات احسانمن یو چې خدایه په موږ باندې دومره لوی غټ رحم کړی چې زمونږ د لاسو د یو غریبو د یو معذوره د یو بېوسه د یو کونډې رونډې خدمت کیږي. دغه دوبۍ والا رو ډېره زیاته مننه کوم. ډېر هغه خلکه چې هغوی به زکاتونه ورکول نن چې کوم دی هغوی محتاج دي، د هغې غټه وجه ګراني ده، د هغې غټه وجه بېحسي ده. د حکومت او حکمرانانو هغه 10,000 روپۍ خو به ستاسو علاقه کې مستحقو ته شوي. یاره جی کو صفا ووایم نو دا 10,000 روپۍ د هغه چا شوی دی کوم چې د پی ټي آی ورکر دی. موجوده حکومت کې چې کوم دی هغه پی ټي آی سپورټ کړی دی او پی ټي آی اوټ ورکړی دی. نه ورکر دی خو چې غریب وي او ورکر دی غریب مریب پکې نشته جی. دوی چې کله حکومت راغلی دی او داسې د حکومتي چارواکو د طرفه ولس سره مرسته د حکومت د طرفه کیږي، نو دوی هغه کس چې کوم دی رامخکې کړی دی کوم چې د سره په جلسه کې وي، کوم چې د سره په جلوس کې وي، کوم چې د سره په حجره کې ناست وي. زه خپله یو غریب سړی یم، سرکي علاقې سره تعلق ساتم. زما په سرکي کې کوڅ سروی کېږي، ام پی ایچ ارشد عمرزی دی زما د علاقې چې کوم دی ته راشه وګوره، هغه سړی یې کړی دی کوم چې پی ټي آی سره تعلق ساتي. دا کم خلک چې کمنټس کوي ته خو وینې که نه چېرته سروې دې کړې د څوک دي، نو لکه په دې باندې به خلک عمل درآمد کوي او د غریبو خدمت په پرېږدي، یا یو سړی د زکات ورکوي او د پاټۍ په دغه باندې ورکوي چېرې دی خو د پلانکي حکومت خلاف دی یا د پاټۍ خلاف دی. اسلام څه وایي؟ اسلام خو سرجي دا وایي چې مستحق سړي ته چې کوم دی د هغه حق ورسي. زکات هغه چاته ورکړي چې هغه مستحق وي او غریب وي او یو داسې لاچاره وي چې د هغه بل څه بندوبست نه کېږي. اسلام خو تا ته دا نه وایي چې تا سره په پاټۍ کې منډې وایي، ستا په حجره کې چې کوم دی تا له لنګې راکاږي یا چې کوم دی تا له په ګاډي کپړه وایي او ته هغه زکات هغه ته حواله کړه. اسلام تا ته دا وایي چې ته زکات هغه چاته ورکړه چې غریب وي، مستحق وي، لاچاره وي او د هغه څه وس نه وي. او اسلام دا هم نه وایي چې د بېحسه خلکو صفتونه وکړو طالبه او خلکه پیسې رالیږي، د بېحسه د نالایقه د ګونګیانو د چاړاګانو چې هغوی نه لري په سړکونو هر څه بند دي، ترقۍ مخ پتې نه ویني. سرجي کو زه خپله یو وړوکې سوشل ورکر یم، الله رب العزت رانه مخکې ټوټه پوټه کار اخیسته، اوس هم الحمدلله هغه اکټیویټیز وختن په وختن کوو. بهر کې موږ ته داسې اپرونه شوي چې ته دا راشه دا پارټي جوین کا، تا ته به چې کوم دی موږ چې کوم دی تنخوا هم درکوو، تا ته به دا کوو دا کوو دا کوو. په دغه د غریب ګرانو کتونکو د جنس اصولي دغه ملګري نه دغه څو خبرې دغه کولې دین د سرکي دغه راغلی یو کس نیم ته د وی یاره غریبانان دي او درځمه ما بالکل راشه. په هر حال ستاسو تعاون په خپل چم ګاونډ کې د غریبانو خیال ساتئ.